بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو د وخت کې تاسو ینئ زه د شونګا نمبرکون په تقریبا د مین روډ نه 3 غنټې مزل مونږ کړی دی. په دې ځای کې د خلک لګیا دي. دلته نن سهار 9 یا 10 بجې تقریبا احمد شاه ولدي ګل زمان هغه د ښکار په سلسله کې راغلی او د فرست ایئر یا د سیکنډ ایئر سټوډنټ دی او دلته هغه باندې د واورې ایمال راغلی دی او هغه دغه کې ډوب دی. دا خلک لګیا دي. سهار راهیسته تقریبا ډېر کسان راغلي 300-400 عوام راوتي وو خو د اوسه پورې د هغه څه پته نه لګي. دا تقریبا ماسخوتن منځونو ټایم دی. مونږ د دې نه پس د هغه والدین او د هغه خاندان سره ملاقات وشو. هغه ټول دا وایي چې یاره زموږ د وس نه اوس خبره بار شوه. عوامو چې کوم وس و هغه هم خپل وس کړی دی او اوس د حکومتي وخت زموږ سره چې څومره ادارې دي سیول ډیفنس دی او که ریسکیو 1122 دی او دغه شانتي پی ډي ام ای دی او که څومره ادارې دي د هغو د وسه چې څومره څه کیدی شي حکومت دې دا وکړي چې دوی ته د مالي طور باندې دوی په غم کې شریک شي. مالي پیمنټ دې ورته وکړي چې دوی د عوامو چې کوم خپل همدردۍ اظهار هغه کړی دی. د دې نه پس که پرس که دا قصه اوږدېږي نو چې دوی دپاره د دیاړۍ وغیره بندوبست وشي چې په هغې باندې دا خلک خپل د زړه غوښې د خپل جګر دا ځان ته پیدا کړي. ځکه چې هغه اگر چې اوس د هغه د ژوندي پاتې کېدو څه امکان نشته خو بیا هم هغو دا کوشش کوي چې د لاش موږ ته میلاو شي او که پرس که د حکومت لاس دیو ته راونه رسي واکدارانو غږ د دیو سره شامل نشي نو واقع چې د دیو په زړه باندې چې دا کم غم دی دا به دوباره په ځای باندې 3 باره او 4 باره شي او دا به برداشت نه کړی شي. لہذا د اے سی صاحب د ډي سی صاحب او دغه شانتي د ایم ان ایم پی ای او د حکومتي وخت وزیر اعلی او سپریم کورټ د ټولو په نوټس کې د دې ویډیو په وساتت سره دا راوستل غواړو چې د دې خلکو لاس جوړ شي د دې مټي جوړ شي او د دې سره د دې په دې دغه کې د دې په بچي په راایستو کې څومره تاسو کېدی شي حکومت دې ته پیمنټ وکړي. ځکه دغه اگر چې سټوډنټ هم خو د خپل د خاندان د کفالت یو ذریعه هم او پلار هم بیمار دی مشر یې ورور دی هغه مریض دی او هغه هم دې نه مخکې بله ورځ یو اکسیډنټ شوی دی. نو لہذا حکومتي وخت دی نظرثاني وکړي چې څومره کېدی شي د خلکو مرسته دی وکړي. ځینې ادارې راغلي دي رپورټ به هغه هم کړی خو موږ هم د خپل طرف نه دا پېښه رپورټ کوو اعلی چارواکو ته چې لہذا هغوی د خپل چې څومره کولی شي نو هغوی د خپل وس وکړي. جزاک الله خیر.